یو کرتی دا مکی معظمی زندگی وان دا رحمت عالم گلان صحابہ 18 یا 19 ترسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ورته ډېره غټه مجمع ښکاره شوه چې دا خو ډېر زیات خلک عرض کړه یا رسول الله که ستاسو مرضي وي نو حرم شریف ته به جمعوارۍ کې لاړ شو زه به د خپل خالق لا یزال حمد ثنا فجهر اعلان کما مبارک ورته فرمائی کافران ډېر چرچا و زور کی دي تا د اعلانونو ټیم ته وقت شته دی لږ صبر کوه حضرت صدیق اکبر عرض کړه یا رسول الله مانند صحابه و مجمع ګڼ تعداد کې لیدلې ده ستاسو مرضي مونږ سره تشریف یوسئ حرم شریف کې خطبه العلماء مبارک دنون صحابه و منځ کې لاړ حرم شریف تا حضرت صدیق اکبر سے پاس سے دا اللہ رب الجلال حمد و ثنائی پا جہر اعلان دا ہر اغا کفار مندر آخری دا سوک دے چی زمون دن نبار دے بل دن تتل دے بیا زمون دا بوتانو سپکوئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک باندې دا هغه انسان دی چې دین کې اول د وجود نوی نتل دا زمون دین کې اول شهید بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا او زمون په دین کې چې د وجود نوی نتل کړی دا هغه صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کافرانو ظالمانو دومره وه چې حرم شریف کې بېهوشه پرېوته حضرت عباس چې دې وخت کې د ایمان اظهار نه لري لاسونه پې چتر کوي او د خلکو نه یې بچ کوي کټ کې اچوي کور ته یې وړي سهار په ټیم دا واقعه شوې وه د مازدیګره پورې حضرت صدیق اکبر صاحب بېهوش کله چې دی مبارک سترګې غړۍ را په خود کېږي نو کور کې مور بي بي ورته او خواږه تیار کړي مبارک سترګې پلو کړې ګیر چاپېره د رښتې زنانه موجودې دي خو رحمت عالم نشته چغې وایي هغه کہ مشرکین مکہ پا ما گزار کونو زما خواہ کے زما محبوب محمد عربی موجود چاہو وفاغی مبارک گزار کرنوی مور بی بی ورطوئی دارا چانو موسم اخلچ دا چاپا سر دی حال ترال اے بچی اب یاد محمد محمد نامی ماخلق و پار بتکلیف درکیں دالوا اخرى جزرت دی آرام ملوشی عاشق رسول حضرت صدیق اکبر قسم سر وی زما موری زما دی دا اللہ فضاد قسم وی کہ معصوم پخپل محبوب محمد مصطفیٰ سترگی لگی دلی نوی زبستا جوڑکڑی حلو اخلی تمالوڑم دا بونا یو دو کتانو بانی لاسا چی یو لاس په یو چې یو لاس په بل چې ورجلاه تخطان فی الارض او خپې ځان پسې راکاږي او دا خپې په ځمکه کې کرښې جوړوي او د رحمت للعالمین دربار او کور ته ورځي هغلته هغه صحابه غمګین او خفنات کې راجمع چې دا څه معامله وشوه حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دومره تکلیف دی چې ناسته کولی نشي دا رحمت للعالمین د وړاندې سملاسته رسول الله مبارک چې د صدیق اکبر صاحب جامې په وینو رنګ رنګ ولیدې
ترگو مبارکو توخ کی رانی فاکب علیم وعانقه والتزمه وقبله بين عينيه ورق له رقة شديدا مبارک پر آٹک شاو صدیق اکبر غیقی کلکو نیوارو او پتندی بانی اخکل کو مبارک اجڑل وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَقُّوا لَهُ رِقَّةً شَدِيدًا سمر صحابہ چی موجود دی نمبر پا نمبر صدیق اکبر کھلائیں او ہر یو جاڑ پدے حال کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چشمان پر تکی پدرشل کی مور بی بی والعرضان اغم ورپسی راغلی دا چی زما بچی بانی بیرتو گزارو دا چی دا سی مورو لیدا مور خوی دی وقت مشرکا وا رحمت للعالمین درگاہ کی دا سی دعا سفارش کئی یا رسول اللہ یو ارمان میں پزڑ دیں اگا درخواست دا دے زما دا مور متعلق دا اللہ درگاہ کی دعا غواریں کاش اللہ رب الجلال زما مور سے ایمان نصیب کی رحمت عالم لا سن جوڑ کئی دعا کئی زما مقصد دا چی مبارک دا اللہ درگاہ کی دمر قرب لری چی دا خالق لا ازال نستغوارین واللہ رب الجلال قبلئی مبارک دعا کئی اللہ حضرت صدیق اکبر نن پوین رنگ رنگ پروت دیں دا استا حمد و ثنا پا جہر ویلدا یا اللہ استا دا حمد و ثنا دا اعلان توجہ صدیق اکبر درسی پوین رنگ یا اللہ زڑگی کی ورمان لرین کاش جدی مورتی ایمان نصیب شی اللہ زدر ندعا وارم مورتی ایمان نصیب کا دا رحمت للعالمین مبارک خلوان بس مور بی بی درشل ندن نرازی وی زما فضلت چلو شو یا رسول اللہ دین اولن دی تمام انسانیت کی مبغوض و بدما تساسخ کاری دائی اور زما زرگی کی تمام انسانیت کی ستاسنا محبوب و بیاتر سوکم نشتا ماتا کلمہ ہوا ایمان روڑم مور بی بی ایمان روڑ و ایمان مشرف دا مبارک دا جب دمر قدر منوا دا خالق العزال درگاہ کی گلوکڑا متصل دعا قبولش یو کرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو امت کی سمر و تفلری و تعریف لری آغا وقت دے پیمان بانی مشرف ندے دا راضی او دا چار شنبی دا بود رز دا او دا محبوب صحابہ وحی صحابہ پا گیلہ باندے راضی مبارک تا گیلہ کئی دا عمر مازیگر ٹیم دے مبارک دعا کہ اللہم اعز الاسلام باسلام احد العمرین عمرو بن ہشام و عمر بن الخطاب یا اللہ زما اسلام تا عزت ورکا پا اسلام دا یو دا دو نفر بانے یا عمرو بن ہشام ابو جہل تا ایمان نصیب کا یا عمر تا ایمان نصیب کا و دا مبارک ذر کے ابو جہل تا غصوا آغی لعنت ویلیو زبان بانے قید دوڑ نمون رالخو پزڑکی دا عمر فاروق دا ایمان نروڑو دعاو ما جگر دعاو شو سحر کی عمر سچاویل کہ حمزہ سے بیمان روڑ دیں حمزہ و ابو جہل او عمر دادا سی مرگری ہوگا بدماشی وڈل وڈل
چرچه و په مکه معظمه باندې او دا حضرت حمزه د ایمان دراوړو باعث صرف پیغور ګرځېدلی و. 3 ورځې وړاندې کار ته تلي و چې کور ته راغی، بیبي ایمان راوړی و پټ، او دی چې داس نه خوش شو نو بیبي پیغور ورکړ، ایمان راوړي راوړه که نه راوړي مه راوړه، خو دا رسول الله مبارک په ستا وراره دی، ته په وراره غیرت نه کې. وی ولې څه شوي دي؟ وی ابو جهل ورته کنځل کړي، د هغه ملګرو ته یې کنځل کړي، تا ته غیرت نه درځي؟ دا پیغور هم کله کله د هدایت ذریعه شي. حمزه رضی الله تعالی عنه لاړ او حرم شریف کې ابو جهل ولاړ، خلکو ته یې خبرې کولې، د ګریوان نه یې ونیو، یو څو څپېړې ووهه او د خولې نه یې ووتل. ته نه یې خبر چې حمزه ایمان راوړی چې ته زما وراره ته خبرې کوې؟ ابو جهل پالیسمار ملګرو چې کله په حمزه صاحب اراده د ګزار لرله، هغه ورته وایي نه نه، دی حق لري چې ما ووهي، ما د ده وراره ته کنځل کړي. مقصد دا و چې د بې پالیسۍ او حکمت نه کار واخلي چې حمزه صاحب رښتیا ایمان رانه. هغه ځینه راغی مبارک ته کېناست او ما ته کلمه ووایه، ایمان راوړه، ایمان یې راوړ. د خپل حکایت کې وي د شپې شیطان وسوسې راچول چې ته ګینې خراب دین ته لاړ. سهار کې راغله مبارک ته مې ویل زړه کې مې وسواسونه دي، مبارک دعا راته وکړه، الله تعالی مې دا ایمان دننه زړه کې راکړه. چا عمر ته وویل چې ستا ملګری د پاټۍ ملګری دی، حمزه ایمان راوړه. تورې اوس راایستلې ده، دا چا نه چې د ایمان زړه خورېږي، محمد مصطفی وژنم چې دا مړ نه کړمه، دا مخه نه بندېږي. په مخه ورته یو کس راځي، نعیم نومېږي یا نعیم، پټ هغه م ایمان راوړی. کوم خوا ځئ؟ ویې ځم محمد مصطفی شهید کوم. وی هغه خو د بل خاندان سړی دی، هغه د ګټلو خلک لري، ته د خپلې کورنۍ غم ولې نه کوې؟ وی زما کورنۍ کې څه دي؟ ستا خور بي بي فاطمې ایمان راوړی، ستا اوښې سعید ایمان راوړی. په غوسه راغی، د خپل کور دروازه یې وټکول. دغه وخت کې هغوی یو حافظ راغوښتلي، څو سورتونو تلاوت شروع شو چې غوږ یې کېښوده. اصلا خو د شپې دعا کړې وه مبارک، د ده زړه کې فرق راغلی و، زړه یې نرم شوی و. خور یې مو وهله، اوښې یې مو وهه، خو زړه کې یې فرق راغی. یو دم سترګو باندې اوښکې راماتې شوې. هلته د شپې رسول الله مبارک دعا کړې ده چې الله یو ته ایمان وکړي. خور بی بی ته وایي هغه الفاظ چې تاسو لوستل لږې ماتم تلاوت کوئ، هغه یې پټۍ چې بې عزتي د قرآن ونه خو چې د ده ژړا ته یې وکتل، پرې پوه شو. بې راشه له ګلام ځان پاک که بیا به یې درته تلاوت. د سورة مریم څو ایتونه یې ورته ولوستل او عمر فاروق بې اختیاره د سترګو نه اوښکې روانې وې جړلې. چې د رحمت للعالمین شان منلې نه و، نو توره په لاس د هغې د قتل ارادې لري. کله چې د محمد مصطفی شان او محبت یې زړه ته کوږ شو، چې په وجود لړزه ده. خور بی بی ته وایي ما ته حیا راځي، زه په کومو سترګو د محمد مصطفی دربار ته ورشمه. ما خو هغې پسې خبرې کړې، ما د هغې صحابه کنځلې دي. خیر د جرګې په شکل تاسو ملګري شئ، اوښې به مې شي، د حافظ به شئ. تاسو زما سپارښو کوئ، مبارک ته ایمان راوړم. ای ورسره ملګري روان. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د مبارک سره به د پیرادار ولاړ. هغه غریب صحابه حضرت صہیب، حضرت بلال، مساکین و فقراء، مظلومان،
هغوی ورخطا شول چې دی راغی دا لکه چې بیا پرون یم کنځل مونږ ته کړي و بیا به څه کوي. حضرت حمزه صاحب ورته وایي ارام کښېنئ، نن حمزه ایمان راوړی دی، که عمر د ایمان په اراده راځي پرې به اقدم ګینې دا کومه توره چې لاس کې ده په دغه توره به دا څه قلم کم د کوناټي لاندې به ورته کېده. د رحمت للعالمین د شان او د علم نه قربان هغه مبارک ته پته وه چې زما دعا قبول ده. مبارک د کوټې نه برنډې ته راځي او عمر داسې انګړ ته رادننه شه رحمت عالم راځي او ګریوان کې نیسي. دې ګریوان کې کلک ونیسي، دوست توجه ورکوئ. سینې ته به محبت کوز دی خو چې انشراح د سینه کې د ایمان د انوارو برداشت راشي. دا مړی داسې دا ګریوانې پې داسې تو که الباب یې ورته وکړه، سمسابندي ورته وکړه، داسې شوه چې ورکه وایه عمر په کم خیر باندې راغلی. دا سغه باندې لړزه داسې رپېږي، سترګونه یې اوښکې روانې هېڅ جواب نشي کولی، ژبه باندې خبرې نه راځي. رحمت للعالمین دویم ګزار داسې شړق ورکوي، وایه عمره څنګه راغلی؟ او په درېیم ځل باندې دومره وایي یا رسول الله تاسو د دین کلمې لوستلو ته راغلی یم. ایمان تمام صحابه کرامو د الله اکبر یو ناره پورته کړه. عمر فاروق په ایمان مشرف، ډېره خوشحالي وه، ډېره خوشحالي وه په صحابو. کله چې په ایمان مصرف شو نو ژړا پې ولګېده، ژړلې او ژړا وایي په دې باندې ما ته راتله چې هسې نه ورځ د قیامت وي. زما رب کائنات ما ته وایي چې زما د حبیب محمد مصطفی د صحابو نه دې وینه تله کړې ده. دا دې ولې کړې دي؟ چې دا به مې ذهن ته راله چې الله حضور کې به ودرېږم، ما نه به د دې وینو تپوس کوي، زه به څه جواب. فرمایي سوچ مې دا راغی چې راځه نن د ایمان نه بعد د کفارو په سردارانو ګرځه، یو یو ته دروازه وټکوو د کلمې اعلان وکړه، شاید یو جابر په تا ګزارو کې وینه به درنه لاړه شي. که رب کائنات بیا درنه د غریبو صحابو د وینو تپوس کوو نو ته به ورته خپله وینه پیش کړې. یا الله زه نه پوهېدم ما خلک والي دي، نو چې کله مؤمن شم زم خلکو والی ما، زما هم وینه تله شوې، دا خپله وینه به ورته پیش کړې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې کله زه لاړم اولین د ابوجهل دروازې ته ودرېدم، چې راووتم وویل دا بند دی بند کې بیا سٹارټ شي. سٹارټ شو بس که بیا آواز راغی نو دغه لاره ده. او چې ابوجهل دروازه یې وټکوله او کلمه د شهادت اعلان کړه، هغه چې وکتل چې عمر کلمه وایي سترګې ټیټې کړې همداسې پورته تې پټ. د عتبه دروازه یې وټکوله، هغه چې د عمر کلمه واورېده رضی الله تعالی عنه هغه هم تې پټ. څومره مشرانو دروازې مې وایي وټکولې خو چا جواب رانه کړ. په عمر فاروق په چا ګزار کړی؟ فرمایي یو ډاک کې را روان وم، بیا مې وژړل چې یا الله ورځ د قیامت به وي.
تب ما تد مساکین و فقراء و مظلومان و صحابه وینا پیش کے نو کاشنن مانم چا وینا توی کڑے داسی لری معشومان می پلو بولی دل ماوی رازد معشومان دا چا قدر نپیجنی آغی معشومان مین سی اتریدم کلمہ می اعلان کرچی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله رشتیاهم هغه ماشومانو گزارونه شروع کړل عمر فاروق فرمایي تر هغې ورته آرام ولاړو ما یو گزار به ولګېدم ما به هغه ځای داسې ولیده وینه به نه وه خاموش به ودرېدم آخر داسې یو گزار ولګېدم چې زما د سر نه وینه لاړه هغه وینه مې داسې په لاس کې وکته بس بیا تی روان بیا می وژړل یا الله ورځ د قیامت کې به ما ته د مساکین او فقراو وینه نه پیش کې او که ما ته د غریبانو صحابه وینه پیش کړه نو زه به درته جواب کې دا وینه پیش کړم زم خلق وهلې نو رحمت للعالمین مبارک دغه ژبه د الله درګاه کې دومره قدرمنه ده چې مبارک څنګه خبره وکړي اللہ تعالیٰ قبول کړي صدیق اکبر سے مور بھی متعلق دعا و متصل قبول عمر فاروق په حق کې دعا و د شپې وشوه سحر قبول شو ارادي نورې وي راغې د محبت دربار کې راغلی او چې کم صحابي ته دی مبارک دعا کړې نو الله هغه هم قبول کړې ده حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ته مبارک دعا کوي اللهم اصب رميته واجب دعوته یا اللہ حضرت سعد چې کلم گزار دربان گزار دغشی کوي نو هدف صحیح ولا په تمام صحابو کې په غشو کې ماهر ترین انسان حضرت سعد دغه چې مبارک دعا کړي او چې الله غشه مخطا کوا همدا وجه چې د احد په میدان کې دا د غشي والا داسې وی لکه نن زمانه کې چې راکټ لانچر والا نو راکټ لانچر والا خو یو راکټ شي وي یو ور سره بل تربوزه ګرځي چې کې مرمۍ پټي هغه ور سره وړي نو غشو والا بم یو بغشو والا غشي وشتلو دیم کس ور سره تیرکش ګرځاو پای کې بغشي پراتو بوجندې اللہ رب الجلال حضرت سعد تدا شرف ورکه چې د احد په میدان کې حضرت سعد غشي ولي اور رحمت للعالمین ورسره تیرکش ګرځي شام ته غشي هغه ولي دې مبارک ورسره بوجي ګرځي غشي او چې کله حضرت سعد گزار کوي نو مبارک داسې اشراف کوي تندي باندې لاس دي چې دا غشي کم ځای لګي یو ټیم د رحمت للعالمین مبارک په شونډو دومره خندا راغله چې د جامې غاښ ښکاره شم حضرت سعد عرض کوي یا رسول الله دا تاسو څه شي پورې وخندله جنګ شروع دی مبارک ورته فرمایي په کافر د څه نخره وکړه په تندي دې ویشته او د خپې پې دومره اوچتې شوې چې لښتې پرېوته په دې کافر چې دې څه وکړل هغه پورې مې وخندل دومره هدفي و پخوا به خلکو سر ته جنګي خول اچول نو غشی خو په اوسپنه نن نه وځي که نو بیا به هغې کې صرف سترګې ښکارېدې لږه خوله به ښکارېده خو د مبارک نه څوک په جنګي خول کې پټېدی نه شو چې کله به یې په نشان کې هدف را واخیسته که نه او سترګې ته به اراده وکړه چې دا سترګې یې ولم بیا به یې سترګې ورته ویشته او چې د چا به یې دا خوله ویشته نو په دې دن نه خوله کې به یې غشی وردننه کړې وه خو دا کمال څه و چې مبارک دعا کړې اللهم اصب رمیته یا الله چې دی کله غشی ولي مې خطا کوه
هدف یې صحیح ولا واجب دعوته یا الله حضرت سعد چې کلم دعا درنه غواړي نو دعا یې قبلوه دا اوس شان لکه وزیر لاړ شي یا ناظم لاړ شي خپله خو یې ورکوي ورته وزیر اعلی یو شی به ورکړي خو چې دی هلته ورته وایي چې ګورې زار وخت به راځم یا نه وګورې دا پلاني چې درنه څه غوښتلم بیا ورکوه دا نو ډېر امتیاز او شان نو یو د مبارک خوله ده چې یې خپله غواړي یو د رب کائنات نه دعا غواړي چې الله حضرت سعد درنه دعا غواړي نو هغه هم قبلوه تمام صحابو کی فاستجابت دا دعا کے معروف ترین شخصیت حضرت سعد رضی اللہ تعالی دا یو دو صحابو حالات میں قتل تاریخ دی پخپلو کے پخبرو حضرت سعد راکارش دا یو دی بل چوئی خبر پریدا ځان سره دعا رایا دک سعد راغے ورته به زه م ووایم چې ما ته دا دعا وغواړه ته م ورته ووایه ما ته دا دعا صحابو کې دومره معروف و چې چا به دعا نه قبلېده سعد به راغی ما لپاره دا دعا وغواړه چې هغه به دعا وکړه هغه به بیا قبله د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک زمانه کې دی د بصرې والي شاه حضرت سعد بیا د امیر المؤمنین عمر فاروق زمانی پوری والی پاتې شاه هغه مبارک د عدلی وزارت دفاع نمایندگان مقرر کړي وي ځای په ټولو والیانو وګرځېږي قوم یې راغونډ کړي چې په ګورنر د چا اعتراض یې هغه معظم کوي خاطر بصرې ته چې کله دا نمایندگان رالل دا کمیټي دا کمیسیون والا رالل حضرت سعد ورته د بصرې ټول خلک راجم کړل دین درې ورځې وړاندې یو فاسق او فاجر انسان حضرت سعد ته راغی وي ما ته څه راکړه هغه ورته وویل چې ته خو نه مجاهد یې نه داسې څه انسان او صالحی نه سید یې دا بیت المال زه داسې ستا غونې کوتاکو ته نشم ورکولی هغه ورته زړه کې واچوله چې زه به تا باندې یو شکایت کوم چې کله دا کمیسیون والا عدلیه وزارت والا رالل تاسو پاکستان کې د احتساب وزارت والا دا فاسق راغی حضرت سعد باندې شکایت وکوي یو شکایت دا دی چې دې مونځ ناوخته کوي مازدیګر مونځ چې ډېر ناوخته شي ماسپښین هم ترې ناوخته شي او بله دا ده چې مونځ صحیح کوي هم نه سنتو برابر مونځ نه کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې دا شکایت څنګه پیش شو هغه خط ولیکئ معذوري کوي ګورنر یې نه لري بیا به چې چېرته خطبه لوستل امیر المؤمنین به اعلان کوو چې ما حضرت سعد چې لرې کړی د خلکو خولې مې بندې کړي حقیقت کې ده کې صاحب نشته تپوس یې ترې وکړئ ستا په مانځه کې څه چل دی هغه ورته د رسول الله مبارک د مانځه طریقه بیان کړه چې دغسې مونځ کوم څنګه چې محمد مصطفی کړی عمر فاروق ورته فرمایي ذلک ظني بک همدغه زما در باندې ګمان و چې تا کې څه نشته ده سړی پاتې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په جلال کې په غضب کې خیره کوي اللهم اصل عمره دغه انسان چې ما باندې بې ځایه تانه ولګوله عمر یې اوږد کا واجعل فقره في عينيه او یا الله سترګې وږي کا سترګې مړې مساتا او درېمه خیره ورته دا کوي الله په آخر د عمر کې وشرموه یاره د هغه دومره اوږد عمر چې د پیشو ستا یو مړ کېدم نه و بیمار خیره شوي
او سوالګر ته جوړ شو نو دا بستر کې وږي شو هر چاته به سوال او اخر د عمر کې دا باڼه پر سترګو راسم لاستل دومره بوډاو او دا سترګې به داسې په ګوته اوچته کړه او زنانه به چې تېره شوه څوک به یې سکونډله او چاته به یې سترګه وایي چا به ورته وویل یا انسان دې حال او زندګۍ عمر ته دې ګوره او دې کار ته دې ګوره هغه به ویل ما سره کار مه لرئ اصابتني دعوت سعدنا زه د حضرت سعد خیرو وهلی ما کنټرول یې نه دی وسې نه کېدو چې ځان کنټرول ما ته وي سعد کېږي دا رحمت للعالمین د شان او د قرب او د وجاهت نه قربان چې د الله درګاه کې د ته دعا غوښتې وه اللهم اجب دعوته یا الله دعای قبول کړه دعا قبول نو دا لوی قرب دی د الله په درګاه کې چې څه د الله نه دی مبارک غوښتي دي الله تعالی ورکړي دا دنیا خو مرداره ده دا خو یې غوښتنه یعنې څو څو کله فرشتګان ورته رالل هر نبی علیه السلام طرف کائنات یو یو داسې استجابت د دعا ورکړي وي چې څه دعا غواړي نو قبلوي رحمت للعالمین فرمائی ټول انبیاء وغه دعا دنیا کې خلاص کړې ده لیکن وخت باسو شفاعت لامتی هغه یو دعا ما پټ ساتلې ده ورځ د قیامت کې به راښکاره کومه د امت د شفاعت یو روایت کې راځي رب کائنات ورته فرمایي یا رسول الله کومه دعا مې چې درکړې ده هغه دعا پرېږده او شفاعت ورځ د قیامت کې پرېږده نو زه به درې سې امت کې یو حصه امت درته معاف کړم مبارک ورته فرمایي یا الله یو دعا دې راکړې ده هغه د شفاعت در نه غواړم حد نه غواړم درې څو کې ویسه نه غواړم شفاعت غواړم ربی کائناتو ته فرمایي بیا به درته نیم امت معاف کړم خو هغه شفاعت پرېږده مبارک فرمائی شفاعت میں مقبول نہیں وی دری سے امت با معاف کم خو شفاعت پریگدا رسول اللہ مبارک فرمائی تحدید نغوارم انداز نغوارم یا اللہ شفاعت غوارم ورز دا قیامت کے بعد شفاعت غوارم وغا خود سے شفاعت بھی چلتو فیعطی کا ربو کا فترضوا اللہ با دا امت دمر بخن در کی جتبا پیرا دی عجیب مینده په امت باندې شان دادې چې کوم امتی جهنم ته روان رسول الله مبارک بزان خفکی مرور ناز محبوب دې ناز مرور ربی کائنات ورته فرمایي یا رسول الله بیا ولې خفین تا ما سره وعده کړي و چې د امت دومره بخنه در کوم چې ته به راضي وي یا الله زما دغه امتي چې جهنم ته ځي زه خفه یم الله به فرشتو ته امر کوي ورکړي رسول الله مه خفه کوئ خلاص بیا هغه کې د الله په درګاه کې څومره قرب لري چې د الله جلال وي غضب وي څوک خوله نشي کولاولی دی مبارک دام ډېر جرأت دی جرأت هم دی د مبارک ته به دا علم ورکړی شوي چې ته سجده ولګې الله تعالی جلال به په رحم بدلېږي یعنی چې فرشتي نشي غږېدی انبیا نشي غږېدی او رسول الله مبارک را مخې ته کېږي زړه خو غواړي که نه دا هم ډېر زړه کوي په دغه وخت الله ډېر په جلال په غضب کله چې دی مبارک سر په سجده باندې کېږدي نو رب کائنات هغه جلال او غضب به ختم شي ارفع راسك يا محمد اشفع تشفع صل تعطى قل تسمع قل يسمع
یا رسول اللہ سچتا سوئی اورے دیشیو قبل دیش سر دی پورتا کا شفاعت غواړه شفاعت دی مقبول دی غواړه سچ غواړي در کولی اللهم اغفر لأمتي یا اللہ امتی وبخ التبم ورتحد مقرد پدریسو کی ویسا ورت معاف بیا بسر پسجدہ بانی کی بیا ورتنیم معاف بیا بسر پسجدہ کی دریسی ورت معاف بیا بسر پسجدہ کی وید چا پزړه کې چې د غوښ د دانې عمر ایمان یا من د معاف کړي